بسم الله الرحمن الرحیم. اذان دا د شعائر الله نه ده، دا الله د دین نښه ده او د دې تعلیم مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را کړی دی او د هغې مواقع مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ښوولي دي چې په کمو کمو موقعو کې به تاسو دا اذان وایئ. لکه مثال طور کې پنځګانه نمازونه دي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې دا منظوم دي پر تاسو اذان وایي چې تاکي خلق جمعات ته مونځ ته راځي. لکه سهار شي نو سهار اذان وایي، بانګ وایي تاکي سهار مونځ ته خلق جمعات ته راشي. بیا ماسپخین ټیم داخل شي، ماسپخین منځ ټیم شي اذان وایي تاکي ماسپخین مونځ ته خلق جمعات ته راشي. د مازیګر مونځ ټیم شي نو اذان وایي چې مازیګر مونځ ته خلق جمعات ته راشي. ماښام مونځ ټیم شي، ماښام ته اذان وایي چې خلق جمعات ته مونځ ته راشي. ماسخوتن مانځه ټیم شي، بیا اذان وایي چې خلق جمعات ته مونځ ته راشي. یا چا کره ماشوم پیدا شي ناغه ته ښي غوږ کې اذان وایي او په ګس کې ورته اقامت وایي. نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته د اذان تعلیم هم را کړی دی او د هغې مواقع هم ښوولي دي. هغې نه پس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه مذکور کرده مواقعو نه علاوه چاته دا اختیار نشته چې هغه یو نوی ځای یو نوی موقع د اذان دپاره پیدا کړي او دا اعلان وکړي چې اذانونه ووایي. که د یوې پارټۍ لیډرشپ قیادت هغه خپلو کارکنانو ته دا حکم وکړي چې تاسو په دې موقع باندې اذانونه ووایئ، نو که چېرې دغه کارکنان دا خپل ځان مسلمان حسابوي او یقینا مسلمانان دي، موږ خو مسلمانان ګڼو، خو که چېرې دی خپل ځان مسلمان حسابوي نو د دې حق جوړیږي چې د خپل قیادت نه تپوس وکړي چې د اذان دا خو شعائر الله ده، د دین نښه ده او د دې تعلیم موږ ته نبی علیه الصلوۃ والسلام را کړی دی. د هغې مواقع موږ ته نبی علیه الصلوۃ والسلام ښوولي دي. اوس د هغې نه پس چاته هم دا اختیار نشته چې یو بله موقع موږ ته وښیي چې تاسو په دې کې اذان ووایئ، نو تاسو موږ ته د اذان حکم ولې کوئ؟ دا د هغې حق جوړېږي. او دویمه خبره، د بعضې فقهاو په نیز باندې د یو مصیبت او د یو آفت په وخت کې اذان ویل صحیح دي. که څه وبا راغی، یو مصیبت راغی، یو آفت راغی، نو هغې په نیز باندې اذان ویل صحیح دي، اذان ویلی شي. دغه اذان په وجه باندې الله پاک کیدی شي دغه مصیبت دا آفت لري کې ختم کړي. لکه امام شافعي علامه شامی رحمت الله علیه د علامه خیر الدین رملی رحمت الله علیه په حاشیې په حوالې سره لیکي. هغه فرمایي چې علامه خیر الدین رملی رحمت الله علیه چې هغه لیکلي دي، هغه فرمایي چې د امام شافعي رحمت الله علیه یعنی په فقه شافعي کې ما دا کتلی دي د هغې په فقه کې چې د مصیبت او د آفت په ټیم کې اذان ویل صحیح دي ویلی شي. خو لیکن دا خو د بعضو فقهاو قول دی او بیا د احنافو په کتابونو کې نشته، د شوافعو په کتابونو کې دي. خو لیکن بیا هم هغه د هغه چا دپاره دی چې کله مصیبت آفت راغی، وبا راغه، نو اذان ویل صحیح دي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې په 20 ستمبر باندې کم آفت کم مصیبت راغلی، کم وبا راغلی چې اذانونه ویل کېدو. که چېرې زموږ د پی ټي آی ملګري دا ووایي چې د عمران خان گرفتاری ده، نو هغه په 20 ستمبر خو نه ده شي، هغه د کلونو زړه خبره ده. نو لہذا په دغه 20 ستمبر باندې اذانونو ویل کم مصیبت کم آفت راغلی. دریمه خبره، دغه اذانونو ته نوم ورکړی شو نوري مشن اور 20 ستمبر رات. دا دوړه څیزونه، نوري مشن دا د چا اصطلاح ده؟ دا د مرزایانو اصطلاح ده او ډیره زړه اصطلاح ده. اور 20 ستمبر ته څوک اهمیت ورکوي؟ دا غیر صدی ته مرزایان ورکوي. کله چې مرزا غلام احمد قیدیانی مړ شو، 20 ستمبر باندې دا مړ شوی دی، دا مړ شو، نو د ده ړومبنی خلیفه مقرر شو حکیم نور الدین. د ده 4 خلیفګان دي، 3 مړه شوي دي، یو موجوده دا مرزا مسرور دی. لکه څنګه چې زمونږ 4 خلیفګان دي، دقه شانتي د مرزیم 4 خلیفګان دي. نو ړومبنی خلیفه مقرر شو
حکیم نورالدین او د وفات نه پس حکیم نورالدین د مرزایت د پرچار د پاره دغه د تشهیر د پاره یو میشن شروع کو، جماعتونه لیږلي شروع لکه څنګه چې تبلیغي جماعتونه لیږي دغه شانتي د جماعتونو لیږل شروع کو چې تاکي د مرزایت پرچار او تشهیر وشي. دغه میشن ته هغه نوم کې خود نوري میشن او د مرزایانو ډیر چیزونه د نور په حواله سره دغه نور کې خودل شوی دی. دا د نورالدین په حواله سره دغه نور کې خودل شوی دی. لکه مثال کے طور پر نور فاؤنڈیشن اوس د نور نوم ورکړی شوی دی فاؤنڈیشن ته، خدا د چا د نورالدین په حواله سره. او د کنجنته نور اکیډمی مذهبي تعلیم دا د مرزایانو اداره ده او دې ته نور نوم ورکړی شوی دی د نورالدین په حواله سره. او د کشانته د دې تاسو وګورئ اکثر ځایونو کې ملکونو کې د دې جماعتونو نوم کې خودل کېږي نور مسجد دام د نورالدین په حواله سره. نو لہذا نوري مشن دا د مرزایانو ډیره زړه اصطلاح ده. اور 20 ستمبر باندې د مرزایانو رومبنه مرکز په پاکستان کې ربوی چې وتویل دا جوړ شو. 20 ستمبر 1948 کې دا جوړ شوی دی. نو د مرزایانو دا مرکز په پاکستان کې جوړ شو. الحمدلله چې اوس هغه ته چې کومه چناب نگر ویل کېږي رب وته اوس نه وای. نو دا د مرزایانو په 20 ستمبر 1948 کې جوړ شوی دی. نو د دې وجنه مرزایان دی 20 ستمبر ته ډېر اهمیت ورکړي. نو لہذا مشن نور اور 20 ستمبر دا د مرزایانو دا دوړه چیزونه دا دوړه کارونه د مرزایانو دي. نو دین خپل ځان ساتل پکار دي. اول زموږ د پر ایمان دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د مسلمان د پر بیا لیډران ویم نه مکې دي. نو لہذا څومره چې زموږ مسلمانان ملګری دي هغه دی اول چې کومه دا خپل ایمان حفاظت وکي دي چیزونه دي ځان اوساتي. ورنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، چا سره مشابهت اختیار کو دا بداغي سره. نو که دنیا کې اوس مونږه د نورالدین مشن سره خپل مشابهت اختیارو، خدا نخواسته داسې نه چې الله پاک بیا مونږ دغه زمونږه حشر او نشر دغه نورالدین سره. نو لہذا